یو ورځ یو محدث اعظم د عراق په سرزمین باندې د 1500 صحابو شاګرد امام شعبی رحمه الله د حدیثو د حلقې نه را بهر شو. طلبا لوی لوی ائمه زمانه ورسره دي. ناڅاپه امام د منډۍ نه واپس را روان دی. په هغه باندې نظر پرېوتو. ورته وایي بچیه دې خوا راشه. امام را لنډ شو. ورته وایي څه دې نوم دی؟ صاحب نعمان مې نوم دی. کوم ځای سبق وې؟ قربان سبق مې تر اوسه نه دی ویلی. زه تاجر یم، د ثابت بچی یم او فلانۍ منډۍ کې کار کوم. امام شعبی محدث کبیر ورته وایي بچیه پتا کې ما ته د علم نښې ښکاري. په شکل او صورت کې دې راته لوی خدمت د دین ښکاري. دنیا به اسم کېږي او خلک یې ګټي. الله به دنیا هم درکوي. چېرته علم ته داخله وکړه او طالب شه. بس هغه خبره وه چې د امام په زړه کې لار وکړه. سیدنا نعمان امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سر سبانه په مدرسه کې داخل شو او د لوی لوی علماو نه د زده کړې ابتدا یې وکړه. فوراً مدرسې ته شروع شو. نو اول وختونو کې خدمت د دین او زده کړه د دین کوله او بیا یې خپله ورځ نیمه کړه. سلیږه حصه د ورځې به منډۍ ته تلو، د پلار تجارت او کاروبار یې سم د شان سره الله رب العالمین امام ته د ډېرو لوی لوی علماو سرپرستي او شفقت نصیب کو او د هغوی نه سبقونه وویل. دوه صحابه کرام اسې خو هغه ټایم کې ډېر صحابه دي. 19 صحابو پورې قول شته چې حضرت امام لیدنه کتله کړې. دوه صحابه چې په هغوی کې د ټول امت اتفاق دی چې حضرت امام هغوی سره ناسته کړې خو ځواني وه. یو دی انس بن مالک رضی الله تعالی عنه او بل دی مالک بن حویری رضی الله تعالی عنه چې د دوی مجلس ته امام حاضري کړې ده او د دوی قدم بوسي کړې ده. د امام اعظم متفق علیه تعبیر دی. د ټول امت په اتفاق دی. وقت تیریږي او زمانه تیرېده. امام اعظم طالبي پوره کړې ده. زر استادان چې هغوی نه امام سبق ویلی دی کتابونو زر استادان د امام لیکلي دي. او چا نه چې د یو یو ټکي زده کړه کړې ده. ځکه څوک چې د چا نه د یو ټکي زده کړو کې ای استاد شي نو دکه رنګ که د ټکي ټکي زده کړی کړې نو کتابونو لیکلي چې د حضرت امام 4 زره استادان دي.